عزتمنو مسلمانانو، د تیرو دوو جمعو راسې د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله شروع شوې ده. تیره جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب او حسب د هغې تذکره شروع شوه او د پیغمبر علیه السلام د آبا او اجداد تذکره شوې وه. پخپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا سید ولد آدم ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر. زه د آدم په اولاد کې سیدم، یعنی د ټولو سردار. انا سید ولد آدم ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر. او زما په لاس کې به په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د حمد جنډۍ. او دې دواړو خبرو سره او فرمایل ولا فخر، د تفاخر په طور باندې دا خبره نه کو، د فخر او د مباحات په شکل کې نه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله چې کوم خاندان ورکړو، کوم مشران ورکړو، داسې د بل شانه. یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله جل جلاله بنو کنانه دې ته یو شرافت ورکو، او د کنانه په اولاد کې قریش ته الله جل جلاله شرافت ورکو، او په قریشو کې بنو عبد مناف او بنو هاشم ته الله پاک شرافت ورکو، او په بنو هاشم کې عبد المطلب صاحب ته الله پاک یو عزت او شرافت ورکو، او داغه په اولاد کې الله پاک ما ته عزت او شرافت را کړی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب به اعتبار سره خلاصه او نچوړ، او د هغې غونې بل څوک نه. د هاشم صاحب تذکره شوې وه، او د هاشم د زوی د عبدالمطلب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی، د هغې تذکره شروع شوې وه. کوم خویونه چې الله جل شانه په هاشم صاحب کې اچولي وو، کوم صفات سره د دې چې زمانه د جاهلیت به د تیارو وه، پیغمبر نو دغه وخت کې نه مخکې راغلی و، 100 کاله تیر شوي، او دومره فاصله د دوو پیغمبرانو په منځ کې چې ته مخکې نه وه راغلي. مخکې خو د بني اسرائیل انبیا به داسې مو چې په یو علاقه کې به الله جل جلاله 100 پیغمبران راواستول، یا به لږه فاصله وه، یو ښار ته به یو پیغمبر او بل ته به بل. او د حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې 570 سال 1500 کاله دا فاصله وه. نو په دې ځمکه باندې پیغمبر نو چې د هغه تعلیمات په خلکو کې موجود وي، یو تیاره وه، جهالت وه. لیکن په هغه جهالت کې کوم صفات چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې وو، دا په بل چا کې نه. بیا په عبدالمطلب صاحب کې چې د پیغمبر علیه السلام د والد صاحب پلار دی، په هغه کې الله جل جلاله بیا ډېرې خوبۍ جمع کړې وي. او وجه دا وه چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش د وخت نږدې کېدو، نو دومره آثار ډېر څرګندېدل. نو عبدالمطلب صاحب ته مشري، تولی د خانه کعبې او د خپل قوم مشري او سرداري دا ملاو شو. عبدالمطلب صاحب د خپل پلار هاشم صاحب نه هم ذات فیاض او سخي، او ده ته به لقب ورکړی و، عربو به ده ته وی فیاض، او فیاض ډېر سخي ته وایي په عربۍ ژبه کې. او مطعم طیر السما، د آسمان مارغانو ته خوراک اچوونکی، ده به د انسانانو نه چې سیوا شو نو بیا به یې مارغانو ته اچوله، په هغې به مخرول، مستقل نظام به یې د هغې دپاره کولو. او ده داسې عجیبه عجیبه څیزونه جاري کړي چې الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس او د پیغمبرۍ نه پس هغه څیزونه الله پاک په اسلام کې باقي وساتل. په اسلام کې هغه زمانه کې به زناګانې کېدې، د وی چې زنا حرامه د خلکو، هغه زمانه کې به شراب نوشي کېده، او د وی چې خلکو شراب مسکي او په خپل شرابونه اجتناب کولو، شراب نه څکل. کله چې د انسان د طبیعت صفائی کنه پاک وي،
نو یو سړی کله تبعید ورسره د دین په مسالو باندې هم نه پوهېږي لیکن تبعید ورسره د قبیح څیز نه اجتناب کوي دا د انسان په فطره کې پراتی. نو عبدالمطلب صاحب طبعی او فطری طور سره د ګندو څیزونو نه اجتناب کولو، شراب به نسکل او خلکو ته به وایي چې زنا مه کوئ او چې غلا به وشوه نو بیا به یې د غل لاس پرې کولو. نو دین اسلام کې دا هر څه شته، شراب حرام دي. حالانکه د بعثت په وخت کې په ابتدا کې د شرابو د حرمت حکم لا نور راغلی نو خلق به مسلمانانو څکلی کېدل به، او چې الله جل جلاله په پابندي ولګول نو بیا د هغې نه بس حرام شول. نو د غل لاس به یې پرې کړی کېږي، دا قانون جاری کړی او د غل لاس اوس هم پرې کړی کېږي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من الله. السارق والسارقة غل سړی او غله ښځه، فاقطعوا أيديهما دا غي لاس پرې کړي. په اسلامي قانون کې چې کوم ځای مسلمانان پاتې کېږي په هغې باندې پکار دی چې حاکم او بادشاه او دین او قانون د اسلام وي. زموږ په ملک مسلمانان پاتې کېږي لیکن قانون تر اوسه پورې انګریزي دی، اسلامي څه باقیات پکې شته او قوانینو کې درج نو په هغې باندې عمل بهر نه کېږي. حالانکه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي او دا داسې دا دین داسې دی چې په دې کې پالیسي نشته دی چې صبر وکئ په دې به وروستو عمل کوو، اوس به لا نه کوو. دا منځ کې به محترمو زه خبرې کوم ځکه چې زما مقصد سیرت بیانول له کیسې په انداز باندې هدایات ساتئ چې کوم څیزونه په سیرت کې داسې راځي چې هغه حرام وي منع وي نو د هغې منع به زه ذکر کوم تاسو ته، او چې کوم جایز وي نو د هغې په باره کې به ویم چې پته تاسو ته ولګي. نو عرض مې دا کولو چې دین اسلام چې کوم ځای ته څنګه راشي هغه به ټول من وعن نافذ وي. چې کوم ځای ته مسلمانان رال په هغې کې بیا بله پالیسي شته دی نه چې صبر وکړي. زه تاسو ته یو واقعه عرض کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مکه مکرمه فتح شوه، دا په 8 هجري کې فتح شوي وه په رمضان کې. 8 هجري وه د رمضان میاشت وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 10,000 کسانو صحابو سره د مدینې منورې نه رالو. واقعه به انشاءالله په سیرت کې تاسو ته بیان کې راشي. مکه فتح شوه. چې څنګه فتح شوه نو دې واقعې سره متصل یو مختلف واقعات رالل. یو واقعه دا وشوه چې یوې زنانه هغې غلا وکړه. هغې زنانه غلا وکړه. اوس وګورئ تاسو لږ وخت مخکې دغه ځای کې کافر او مشرکین پاتې کېدل او اوس مکه فتح شوه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا مدینې ته واپس نه دی تللی مبارک. او د غزوې مکې پسې متصل یو څو غزوات نور شوي، غزوه حنین، غزوه اوتاس، غزوه الطائف. حنین او تاس او طائف دا درې واړه جنګونه شوي دي پسې. په دې کې غټه غزوه هغه د حنین وه، د فتح مکې پسې شي. حالانکه فتح مکې دوران کې جنګ نه دی شوی ډېر. نو دې کې واقعه دا وشوه چې یو زنانه غلا وکړه. چې څنګه غلا وکړه خلکو ته پته ولګېده چې اسلامي قانون دا دی چې د غل یا د غلې لاس به پرې کړی کېږي. او هغه زنانه تعلق د خانداني لحاظ سره هغه د اعلی خاندان سره تعلق د قریشو وه. نو د هغې د علاقې مشران یو ځای شول چې اوس خدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به سړی ځي چې غلا شوي ده پته به لګي لاس به پرې کړی کېږي. نو داسې به وکړو چې سفارش به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یوسو. نو په دې باندې سوچ کولو چې دا سفارش به وړي څوک. وی داسې کس ګورو چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات محبوب وي، زیات خوښي، چې د هغې سفارش کې واخیست. نو دا خو مکه فتح شوي وه اوس او دې ځای کې نو مسلم مو. نو یو سړی چې اسلام ته رادن نه شي هغه ته پته لګي نه دومره. نو داسې بعضې کسان کسې تیار کو. کسې څوک تیار کو؟ اسامه ابن زید ابن حارثه. اسامه یې تیار کو. دا اسامه د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه زوی دی او زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی. د ډیر زیات خوښ او د ده بچی اسامه ډیر زیات خوښ. دومره خوښ دا دواړه
چې پلار یې هم په نوجوانۍ کې په زلمیتوب کې به امیر د لښکر مقرر کو، د هغه په سرپرستۍ کې او د هغه د لاندې به مشران کبار صحابه واستول، هغه به مامور و دی به امیر. او اسامه ابن زید د وفات نه لږ مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لښکر روان کو، او چې احد ته ورسېدل نو هغوی ته پته ولګېده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیمار شو، سخته بیماری کې مبتلا دی، نو دا لښکر ایثار شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو بیا نو امارت به ورته حواله کولو او وستول به امیران به جوړول. نو دا اسامه ابن زید وټاکلو چې دی به سفارش یوسي. دی په څه طریقه باندې خلکو مجبور کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې حضرت اسامه ووی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک وی متغیر شو، تکسر شو. بخاری شریف کې حدیث دی. او وی فرمایل چې ته د الله جل جلاله په حد کې ماته سفارش راړی. او بیا فرمایل چې په الله مې قسم وی، والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه اعاذها الله منها بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. په الله مې قسم وی که زما لور فاطمه غلا کړې وې نو ما به د هغې ملاس پرې کړی. دا خدا دله نو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې دا حدود چې څنګه دین یو ځای کې راشي، اسلامي معاشره وي، جماعت د هغې سره تړلی شی دی، اذان تړلی شی دی، د جمع مونځ تړلی شی دی، ځان ته خپل کور کې څیزونه رستو برابرو، جماعت به مخکې جوړی. او دا ضروریات د دین چې څومره دي دا اول دي. په حکومت کې چې څنګه اسلامي مسلمانان وي، حکومت به اسلامي، شریعت به پکې قایم وي. نو عبدالمطلب صاحب په غلا باندې پابندي ولګول. بلې دا وی چې کوم خلک ظالمانه یو بل قتلی نو دا قتل منع کو، وی قتل مه کوئ. چا چې لونه ژوندۍ خښولې وی چې لونه ژوندۍ مه خښوئ، لونه ژوندۍ مه خښوئ. چې د رمضان میاشت به راله نو سخاوت کې به نوره اضافه راله. او دا ټول څیزونه چې کوم زه تاسو ته شمیرم دا زمونږ په دین کې اوس هم شته، او چې کوم حرام دي نو هغه الله پاک حرام کړي دي. د ده په زمانه کې د انسان خون بها او دیت 100 اوښان مقرر شوی، هغه تر اوسه پورې الله پاک قایم کړی دی. او دغه عبدالمطلب صاحب دی به په خپل دور کې پیغمبري و نه دی پیغمبر او نه بل پیغمبر و چې د هغه په شریعت عمل کولی. دی به د مکې مکرمې د آبادۍ نه بهر لاړو. نو غار حرا کوم ځای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلوت کولو، هغه ځای کې د خلوت کولو هلته به ناستو. او چې په کوم طرز الله جل شأنه یادولو والله اعلم. بعضې وایي چې د ملت ابراهیمی مطابق به الله پاک یادولو. نو دا ټول صفات په ده کې و عبدالمطلب صاحب. د ته الله جل شأنه د دې فضایلو سره سره یو بل فضیلت ورکړو چې د زمزم کویې دوباره عبدالمطلب صاحب وکنستو. د زمزم کویې ستاسو په ذهن کې به اشکال راځي چې د زمزم کویې خو اسماعیل علیه السلام کنسته، او اسماعیل علیه السلام خو څومره مخکې تیر شوی د ابراهیم علیه السلام بچی دی، او هغه هم کنستی نو هغه ماشوم و، هغه چې خپې لتې وهلې نو د هغه د خپو سره چینه راووته. نو عبدالمطلب صاحب څنګه کنستی و، نو د هغې پوره تفصیلي واقع تاسو ته بیانو. اسماعیل علیه السلام او د هغه مور بیبي هاجره حضرت ابراهیم علیه السلام د شام نه راوستل الله په حکم سره. او تاسو ته دغه واقعه مختصر او مفصل عموما د لوی اختر په موقع باندې بیانېږي. دا دواړه راوستل او دلته یې پرېښول مکه مکرمه کې چې کوم ځای خانه کعبه ده، هغه ټایم کې د خانه کعبې نوم نشان نو. اسماعیل علیه السلام وړوکی ماشوم و، د مور خوا به یې روله، لږه خرچه یې ورسره پرېښوه، یو مشک یې پرېښو، په هغې کې اوبه پرېښوې او خرچه یې ورسره پرېښوه. ابراهیم علیه السلام ته لاړو، دا هر څه د الله په حکم سره. ماشوم تږی شو، خرچه ختمه شوه، اوبه ختمې شوې، د مور په سینو کې پۍ نه وې، ماشوم تږی شو، لتې وهلی شروع کړل. او مور یې څوک کتل چې څوک پیدا شي، دغه دوه په دوه دي، څوک نشته، الله یې حفاظت کوي. چې څوک وي چې هغې نه اوبه راړم نو کله به صفا ته وخته، کله مروه ته، لکه څنګه چې اوس معتمر او حاجي د صفا او مروه په منځ کې سایي کوي. څوک نو ناڅاپه یې کش کش واورېدل،
نو وی چې څوک که د سره اوبه مدد زمونږ کولی شي نو وکړه. نو دا جبریل علیه السلام چې وی کتل اسماعیل علیه السلام ته لت یې ټکی نو هلته کې د جبریل وزر وواله نو اوبه راووتې. نو دا زمزم د هغه وخت نه الله جل جلاله جاري کړی. نو هاجره بیبي زر لاړه او په اوبو را ټیټه شوه او ویس کلی او ماشوم ته هم ورکې او خاوره یې ګیر چاپېر واچوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې الله پاک دې په هاجر باندې رحم وکړي د اسماعیل علیه السلام په مور. که چېرې دا پوله یې د اوبو ته نه وی تړلی نو د اوبه به خورې شوې وې. نو مطلب دا چې ټوله دنیا به پکې راغلي وه. دا داسې اوبه وي چې پوله یې ورته وتړله نو اوبه بس هغه چینه کې راګیرې شو. بیا دی دلته کې پاتې کېدل. دا ماشوم لویېدو. یو قبیله وه چې د یمن نه راغلي وه او په یمن باندې راغلی او قحط او په یمن باندې یو دور تیر شوی دی د مالدارۍ او د غنا. د الله جل جلاله د نافرمانۍ د وجې نه په دی باندې یو دور رالو او هغه د قحط دور و. قحط سالی پې راله نو د دی قبایل ټول خواره شو. د یمن یو قبیله جرهم هغه د یمن نه را روانه شوه نو دلته تېرېده په مکه مکرمه خوا سره. مکې آبادي خو نه وه نه خانه کعبه وه. دلته تېرېدل نو هغه یې وکتل چې پورته په اسمان د پاسه ټپسان او مارغان الوزي. نو دا خلک خو به تلو راتلو تجارتي قافلو کې نو یو بل ته وایي چې دا مارغه دلته څه کوي ځکه چې دلته خو لاندې څه شته دی نه اوبه نشته دی چې مارغه اوبه وڅکي. د خوراک څه شی نشته دی. مارغان او ټپسان په ډیرانونو باندې ګرځي نو ډیران خو هم چې انسان چېرته وي نو هغه جوړ کړی ځکه. یا یو درنګه باندې ګرځي نو درنګه خو هم چې چېرته کې څاروی پاتې کېږي نو دا خو دشته و شګې وي. په دې شګو کې خو نه حیوان او نه انسان. نو سړی یې واستولو چې ویې کتل نو یو زنانه د یو ورسره ماشوم دی ورسره اوبه دي. هغه خپلې قبیلې ته دا ووایي چې دغسې کار دی. هغوی ټول رالل. نو هاجره بیبي ورته وایي چې اوبو باندې اختیار زما دی اوبو ته به نږدې کېږئ نه. دی ورته وایي چې ټیک ته په اوبو اختیار ستا دی. اوبه ډېر ناویاته شی په عربو کې. زه اکثر په درس کې او یا ملګرو سره دا خبره کوم چې نن سبا بې درېغه دا نعمت فضول ضایع کېږي. اوبه په سرکاري سطح باندې ټیوبویلونه کنسته شوي دي زمونږ په دې علاقو کې. په بعضې ځایونو کې ما په خپلو سترګو بمبې لیدلي دي چې د هغې پورتنۍ ټوټۍ ماتې کړي دي او چې څنګه ټیوبویل چلیږي نو بمبه بهیږي او په نالۍ کې بهیږي پاکې او صفا اوبه. په کورونو کې بهیږي ضایع کېږي. دا د الله جل جلاله لوی نعمت دی لوی. او یاد ساتئ چې د الله د نعمتونو ناقدري وشي نو هغه بیا نعمت اخلي. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله جل جلاله دی حرمین و شریفین و حفاظت وکړي. عربو ته الله جل جلاله د هغې خپلو مشرانو د برکته مال او دولت ورکو ډېر. دې حد ته رالل چې اوس تاسو ته وپتئ زه دومره خبر شوی یم چې د موټرو یو ریس او مقابله دی لګئ هغه دې ته څه وایي ورته مرګ ته څه وایي مرګ ته انګریزۍ کې ډیت گیم ورته وایي ډیت گیم. موټر کې ناست دي کسان او هغه موټر په داسې طریقه باندې چې سپیډ ورته ورکوي بیا یې تاوی کله یو خوا کله بل خوا بازۍ اړوي هغه پکې بعضې داسې وي په هغې کې مریم. دا گیم دی. یو طرف ته د 40 لکو د 50 لکو روپو ګاډی هغه ضایع کېږي. په دوبۍ کې او په سعودیه کې دا ریسونه کېږي. او بل طرف ته په دې کې دا کس چې کوم دی نو د هغه د مرګ خطرې او غالب ګمان دی چې پکې به مړ شي. دا مال د شیطان په اروا باندې ضایع کېدلی د شیطان په اروا. ما ته چا دا ګیم وښولو په دې دغه کې دا دې ته تبذیر وایي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. مبذرین فضل خرچی کوونکي دا د شیطان رونه دي او شیطان د خپل پروردگار نافرمانه دی هغه کفور دی. او کوم ځای کې چې نافرمانی او ناشکري رااله د نعمتونو نعمت غشته کېږي. نن سبا هغوی نه نصارا پې مسلط دي او هغه مال ته داسې راکاږي لکه څنګه چې د انسان د بدن نه په سرنج باندې وینه راکاږي. او دې حد ته کل اوس چې مخکې ویلي وو چې عمرې ته څوک لاړ شي نو 60,000 روپۍ دي هغه ته نالو اوس یې بیا ولګولو. څه کسانو ته یې ویزې لګولې دي او څه ته لانې یې لګولې بیا یې ولګولو چې 60,000 روپۍ به راکوئ. یعنې چې کوم سړی عمرې ته ځي
اس بیسا په هغه باندې 15,000 روپۍ دای په باندې دغه ولګولو ټیکس په ولګولو چې دا برا په څه طریقه باندې د خلکو نو اوس خلکو ته دومره محتاج شو. الله جل جلاله دې د حرمین حفاظت وکړي. دا د هر مسلمان او زمونږ مرکزی او بنیادی ځایونه دي چې الله پاک دې د دشمن د غلطو منصوبونو سوچونو نه سترګو نه دا وساتي. عرض مې دا کول زما عزتمند چې اوبه د الله پاک ډېر لوی نعمت دی. نو په عربو کې ډېر ځایونه تر اوسه پورې هغه د اوبو په نومونو باندې مشهور دي چې هلته د اوبو یا کویو یا چینه وه په هغې باندې مشهور ذات السلاسل یمبو وغیره وغیره دا نومونه ټول د چینو دي د کویانو دي. نو په هغې باندې ټول ښار او ټوله علاقه نوم دی. دومره قیمتي او نامعیاته شی دی اوبه. نو حاجرې بیبي ورته وویل چې په اوبو به اختیار زمایي. هغې وی ټیک ده. نو جرهم هلته پاتې شول. نو هلته یې آبادې شو. نو ړومبی چې دلته آباد شوي دي جرهم قبیله آباده شو. اسماعیل علیه السلام چې لوی شو سړی شو نو په دغه جرهم قبیله کې واده وکړو. یو ښځه یې وکړه. ابراهیم علیه السلام به څه وخت پس تپوس ته راتلو نو هغه ړومبۍ انګور یې خوښه نه وه، هغه ناشکره وه. نو بچي ته سوال جواب پرېښو چې د خپل کور دا درشل بدل که چوکاټ. نو اسماعیل علیه السلام پوه شو هغه کور کې نو چې راغله نو ښځې ورته وویې وی زما د پلار مقصد دا و چې تا زه پرېږدم ځکه چې تا کې څه چل دی. هغه یې پرېښوه بل واده یې وکړو د جرهم نه. نو دغه جرهم قبیله د اسماعیل علیه السلام څخرګنۍ وه. دلته بیا وخت تېرېدو سره د اسماعیل علیه السلام اولاد چې شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو اسماعیل کې دی، د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی. او جرهم قبیله ځان ته وه. نو د بنو اسماعیل او د جرهم اسماعیل علیه السلام شو د الله پیغمبر. دغه جرهم ته الله پاک مبعوث کو او عمالقو ته الله پاک مبعوث کو او د یمن خلکو ته الله پاک پیغمبر جوړ کو. بیا اسماعیل علیه السلام وفات شو. 6.5 کاله عمر یې د اسماعیل علیه السلام ښه 130 سال. او یو قول دا دی چې په حتیم کې اسماعیل علیه السلام مدفون دی د مور بیبي سره، او بل قول خیف هم دی د مینا. نو به هر حال اسماعیل علیه السلام چې کله وفات شو نو د خانه کعبې مشري دا بیا جوړ کړی د ابراهیم علیه السلام سره خانه کعبه. بیا د ابراهیم علیه السلام مشري د غزوي ته قیدار ته منتقل شوه. او بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې وه. نو جرهم قبیله هم ډېره شوه او بنو اسماعیل هم ډېر شول. نو دوی په خپله کې په جنګ شول، اختلافات یې راغلل. نو جرهم شکست ورکو بنو اسماعیل ته شکست ورکو. جرهم پې غالب شو. نو د خانه کعبې مشري هم ترې په زور واخیسته. او قریش د اسماعیل علیه السلام اولاد دی د مکې مکرمې نه وویستل، بهر یې کړل. نو دوی سخت تنګ شول، په دوی به ظلمونه کول. نو دوی بهر لاړل. نو دی قریشو چېرته په غرونو کې، چېرته په دشتو کې لکه د بدوانو، او چېرته په سمسو کې رهایش اختیار کو او خانه کعبې سره دی نو. جرهم قبیله خانه کعبې سره پاتې شو. خو د هغوی ظلمونه ډېرېدل. نو ټول قبایل خوا و شا چې څوک به راتلل خانه کعبې ته نو هغوی ورته غوسه و په قهر. هغوی دی ته ویل چې دا تاسو څه کوئ؟ نو ټول خلک هغوی ورسره دښمني شروع. نو د جرهم سره بیا جنګ وشو. نو جرهم قبیلې دې وارې شکست وخوړو او هغوی ته چې شکست ورکړو نو بیا دا ټول قبایل جمع شول. جرهم ته ویل چې دلته نه وځئ، تاسو د یمن نه راغلي وئ او تاسو زیاتې کوئ، ظالمان یې. نو دلته نه یې وویستل. نو چې څنګه دی وتل نو زمزم کویې چې کوم و د اسماعیل علیه السلام په وجه چې الله پاک د اوبه رایستې وې دې جرهم قبیلې هغه کویې بند کو. او په هغې کې د خانه کعبې ته چې کوم چا هدایه او تحایف راوړي نو هغه هم پکې بند کړل. او څه تورې هم پکې بندې کړي او زغرې هم پکې بندې کړي. او یو دوه د سرو زرو اوسۍ چا جوړې کړې وې خانه کعبې ته. خو جاهلیت زمانه وه، بت پرستي خو اوس دا شرک دی. او بیا تصویران جوړول دا حرام دي، ناجایز دي. هغوی خو نه پوهېدل په دې کفر و شرک بیا زور شوی. نو دا اوسۍ راوړې وې د خانه کعبې دپاره تحفه. نو جرهم قبیلې د زرو د سرو زرو دا اوسۍ په هغه کویي کې دفن کړي. هغه کویې داسې بند کو چې اخوا و شا ځمکې سره هغه یو شان شو، د هغې پته نه لګېده. نو چې کله دا جرهم لاړل نو بیا د پیغمبر علیه السلام د نیکونو تذکره تاسو ته شوې وه. په هغې کې قصی د پیغمبر علیه السلام یو نیکه
هغه بیا هغه ډیر کارونه کړي او ډیر الله جل جلاله په دې امور باندې سیاست وته ورکړو نو دغه قریش د خوا او شاسمسونه غارونو نه د غرونو نه د میرونو راوستل وی چې راځي او کورونو ته وته ځای ورکو وی دغه ځای کې د خانه کعبه نه غیر شاپیر آباد شي دلته آباد کړ چې دلته آباد کړ نو هغه کوی بندو هغه پته نه لګېده چې زمزم کوی چرته او دی خلکو توجه هم دومره ورنکه قریش او توجه ولې ورنکه تاسو وایي چې بیا او بچرته وي نو دغه وخت کې نور کویان جوړ شي لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خاندان کې په قریشو کې ډیر مخکې یو درې کویانو او هغه کویان په هغه زمانه کې بیا وروستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکونو زمانه کې بیا تقریبا او اته کویان په مکه مکرمه کې جوړ شیو د بنو عبد الشمس بیل کوی او د بنو عبد مناف بیل کوی د شعب ابي طالب چې د جبل خندمه د جبل ابو قبیس او د جبل خندمه ترمنځ د زیاده د بنو هاشم او دلته کې بنو هاشم د شعب ابي طالب په خله کې کوی کنستو دا نه دی کوی او د عبد الشمس قبیله چې د دې تربورانو د غي قوله په معلات کې چې کوم زینن سبا جنت المعلا ده نو دی کویانو نه بخلکو بوړې نو د زمزم کوی ته چاپام نه کولو او دا هډېره متبرک او بوي نو چې کله عبد المطلب صاحب ته الله جل جلاله مشرید خانه کعبه حواله کا اوس خبره ترالم نو عبد المطلب صاحب یو ځل خوب لیدو په حتیم کې اوده خانه کعبه سره حتیم کې اوده خانه کعبه سره په خوا کې نو په خوب کې وته یو سړی رالو نو هغه کس وته وی چې احفر بره اوکنه نو عبد المطلب صاحب وته په خوب کې د تاسو کوي وما بره څه شه ده نو هغه سړی لاړو جواب ورنکو چې سحر شو پاسې دو نو قریش راون کلغی ته وی چې ما خو بیګه خوب لیدل لري چې احفر بره نو هغه وته وی چې دې سړی نه بریدا ته پوسم کړو چې کوم ځای کې دی هغه نو عبد المطلب سے بیا ود شو بلشپا حتیم کې بیا چې ود شو نو بیا خوب ویني په خوب کې وته او سړی رالو ما غ سړی هغه وته احفر المضنونه او کنا نو عبد المطلب سے بیا ته پوس کې مل مضنونه دا مضنونه څه شی ده هغه بیا جواب ورنکو چې سحر شو قوم ته بیا وې چې ما خو بیګا بیا داسې خوب لیدو هغه وته وی چې زه ته پوس به دې کړو چې کوم ځای کې دی به چې هغه ما ته جواب را نکو دریم شپه بیا عبد المطلب صاحب خوب ویني په خوب کې وته او احفر طیبه او کنه او دا بره مضنونه طیبه دا ټول د زمزم نمونه وته یادول بره ویل کېږي هغه سیسته چې باغې کې وسعت وي فراخه شي او د زمزم خو فراخه چې نه ده او مضنونه هغه ته وایي چې هغه باندې قابل بخل وي یعنی چې کوم شی انتهایی نفیس او قیمتي او اعلی وي نو باغې د سړی زړه نه کېږي نو مضنونه هغه سیسته وي چې ستا په زړه نه کېږي نو دې نه مراد زمزم په درېیمه شپه بیا ویني چې احفر طیبه وکنه طیبه معنی پاک او صاف نو د زمزم د اوبو په شان پاک او صفا اوبو په دنیا کې نشته ما ته په حرم شریف کې چا خبره کوله چې په جاپان کې یو لیبارټري ته د اوبه چا وړي هغې ته وی چې دا اوبه ټیسټ کوي دا څنګه دي نو هغې ټیسټ کوي ورته وی چې دنیا کې داسې اوبه مونږ نه دي لیدلي دا یې ورته نه ویلي چې دا زمزم دي بیا یې ورته وی چې داسې اوبه د عام اوبو نه تاسو جوړوئ نو څومره خرچه پرې راځي به په یو لیټر به $3000 خرچه راځي چې داسې اوبه جوړوي ځکه چې د انسان دپاره چې څومره مفید اشیا دي او دا مې بیا یو رساله کې هم کتلي و دا خبره چې د انسان دپاره څومره مفید او بهترین اشیا دي هغه ټول په دې اوبو کې شته او مضر پکې یو شی نشته او دا عجیبه ده ما سره بوتل په کور کې پروت یو بوتل ټول کال پروتي هغه زمزم اوبه خرابېږي نه دا بل شی دی چې ته د پیپسي او د کوکا کولا په بوتل کې واچي چې هغې نه اسم سوړ بوی ځي وږمه نو هغه خو خراب شی دی هغې د وجه نه صفا بوتل کې ته واچو چې استعمال شوی نی ګیلن کې واچو کال 2 کاله 3 کاله 15 کاله دی پروتي هغه اوبه نه خرابي نو به احفر طیبه د تپوسو کو ما طیبه وی ورته نه ویس بیا چې څلورمه شپه شوه نو بیا عبدالمطلب صاحب خوب ویني په خوب کې ورته هغه کس بیا وایي چې احفر زمزم نو عبدالمطلب صاحب ورته وایي چې ما زمزم کوم ځای کې دي کوی کوم ځای کې دي نو هغه ورته وایي چې لا تنزفو
ابدا ولا تزم يسقي الحجيج الاعظم. لا تنزف ابدا ولا تزم. زمزم هغه اوبه دي چې هغه به عمر ته نه ختمیږي او نه کمیږي هغه. او یسقي الحجیج الاعظم، او ډیر غټ او کثیر تعداد سره حاجیان به مړی. دا په خوب کې عبدالمطلب صاحب ته ویلی شي. همدغه صفت د زمزم اوس هم دی. پته لګي نه چې څو ټینکره ما نو شمېر ایر شو، ما ته چا ووایي چې مدینې منورې ته روزانه ځي غټې ټینکرې د زمزم، او داسې انداز سره ځي چې مسجد نبوي کې چې څومره زمزم څکلی کېږي چېرته په هغې کې رکاوټ نه دی راغلی. دا حال ته مدینې منورې ته ځي. دلته پې باندې وس کوي، د مکې خلک یې چلی، د جدې خلک یې چلی، خواوشا علاقې چې څومره چلی. حاجیان چې لاړ شي هغه یې وړي، عمرې ته چې خلک لاړ شي هغه یې وړي. په مسجد حرام کې په لکونو حاجیان دغه زمزم سکي، او دا کوی دی. نو چې کوم صفات په خوب کې عبدالمطلب صاحب ته بیان شوي هغه په هغې کې شته چې لا ينزف ابدا ولا یزم، کله دا بندیږي نه او دا کمیږي نه. یسقي الحجیج الاعظم، او غټ تعداد سره حاجیان به دا زمزم اوبه کوي. بیا یې تپوس وکړو چې ما ته ځای وښیه، ځای کوم ځای کې دی؟ نو هغه ورته په رجز کې هغه ځای وښولو. ورته یې وی چې دا کوم ځای کې چې قریة النمل دی هغه ځای، او کوم ځای کې چې فرس او دم پروت دی، غوشوي او وینه، هغه ځای وکنه نو به هغه ځای کې دی. دا ځای کوم ځای کې؟ دا ځای چې عبدالمطلب صاحب سهار پاسېدو نو دی ورته هر څه په نښه کړي. نو عبدالمطلب صاحب ځان سره یو زوی کو، او د عبدالمطلب صاحب لس زامنو چې د هغې تذکره به راشي انشاءالله. د عبدالمطلب صاحب لس زامنو، د قصی 4 زامنو، د هغه د زوی عبدمناف 4 زامنو، او بیا د هاشم صاحب د هغه چې کوم دی نو 4 زامنو، او د عبدالمطلب صاحب لس زامنو. دغه وخت کې یو زوی او نور 9 زامن لا نور شوي، حارث د هغه نوم دی. او ابو سفیان ابن الحارث د دې حارث زوی دی. او ابو سفیان د فتح مکې په دوران کې مسلمان شوی دی. او چې کوم طالبان علما په دې پنډه کې ناست دي نو هغې ته پته ده چې دا ابو سفیان چې په غزوه حنین کې تذکره راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د قچر واګې نیولې وي، نو دا هغه ابو سفیان نه دی د حضرت معاویه رضی الله عنه پلار. دا همدغه ابو سفیان دی، ابو سفیان ابن الحارث. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی. او ابو سفیان د حضرت معاویه صاحب پلار، هغه هم صحابي دی، هغه هم فتح مکه کې مسلمان شوی، خو هغه د بنو امیه نه دی، بنو عبد شمس کې دی، او دا د بنو هاشم او بنو عبد مناف سره تعلق لري. نو دغه حارث یو زوی و د عبدالمطلب صاحب. زوی ته وایي چې هلکه کوداله راواله زمزم کنو. او دا یې ووایي چې یا الله اوس زما یو زوی دی تا را کړی دی، او که دا زمزم را ووتو نو چې ته ما ته 10 زامن راکې او هغه 10 واړه ما سره د کار شي، نو په هغې کې به یو ځای ستا په نوم قرباني کوم. که دا زمزم پیدا شو نو را روان شو. چې خانه کعبې څخه رالو نو کوم ځای چې ورته په نښه کړی و هغه ځای کنستلې شروع کړل. دا کوم ځای و؟ دلته کې یو 2 بوتان و دغه وخت کې، یو نوم اصاف او یو نوم نایله. او دا یاد ساتئ چې بت پرستی د شرک ته کفر دی. مخکې په بنو اسماعیل کې بت پرستی نه وه، بیا وروسته شروع شو. 360 بوتان په خانه کعبه کې و دننه دا بهر ولاړو، او خلکو به منښته چې کوله نو بیا به یې څاروی راوستو، نو ډېر زیات څاروي به دلته حلالېدل د اصاف او د نایلې سره. نور هم سلي دلته ولاړو، او هغې باندې به لاسونه راښکل، او هغې ته به سجدې کولې، هغې ته به څاروي ذبح کول، هغې ته به خوراک کېښو. یو غټ بت په خانه کعبه کې دننه و، د هغه نوم و هبل. او طالبان علما ناست دي په غزوه احد کې چې کله ابو سفیان ظاهري صورت کې میدان ګټلی او چغه یې والي و، نو هغه ویلي چې اعلی هبل یا اعلو هبل، نو دا همدغه هبل بت یادولو. مسلمانان وی الله اکبر، الله ډېر لوی دی. نو مشرکینو به د هبل ناره لګوله، لکه هندو نن سبا د خپل هر یو کس د باطل قوم د خپل دغه ناره لګوي چې هغه د چا عبادت کوي. د الله نه ما سوا بل یو ذات معبود نشته. بت پرستی د شرک ته کفر دی.
او بوتان ساتل د مشرکینو پیخې کول دي، حرام دي. نن سبا په دکانونو کې چې کومه د کپړو دکانونه دا ګارمنټس والا نه پاغې کې بوتان لګي دي. بوتان ما سره مومن مسجد ته یو کس راتلو، حاجي صاحب د هغه زامنو بوتانو لګول. نو چې مدرسې ته تلم نو شکلونه به مخامخ ښکارېدل، سترګې پوزه. ما ورته وویل حاجي صاحب دا پیسې ولې حرامې دا حلالې؟ نو هغه زامنو ته وویل، نو زامن یې ورسره نه منل. نو بیا لاړو نو کنځلې ورته وکړې، بدره دې ورته وویل. ما ورته ویل دا خو داسې هم کېږي چې خامخا تاسو وایي اول خو دې ته ضرورت نشته، چې خامخا وایي نو سر ته نه پرېږده، کمیس پرتوګ ورته بیا واچو. ته اوس بوت ته ټیټ پاس کېږي، هغه ته پرتوګه چې هغه ته کمیس چې دا څومره بې غیرت توب دی. نو مې بیا سر ته نه پرېږه، نو زه بوت خو پاتې نه شي، نو سرونه یې ته پرېږل. نو اوس خو ډېرو ځایونو کې داسې دي چې سرونه یې ته پرې کړي دي، او یا یې په مخ ورته صفا دغه راښکلی، نو سترګې پوزه یې نه ښکاري. خو بیا هم دې ته څه ضرورت دی چې کوم ځای کې سترګې پوزئ نو دا حرام دی، یاد ساتئ حرام دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورت، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اور یو روایت کی دی چپاغے کے جنبی کسوی، تصویر بھی سپیوی یا جنبی کسوی. تصویر ذکر کړه سورہ تمثال نه دی، دا چې ما تاسو ته دکان یاد دکانونو کې یاد کړو دا تمثال لے، دا هغه بت ته چې کوم به د کاڼو نه مشرکینو جوړول، دا بالکل هغه بت دی. یا دی عجایبګر کې پېښور میوزیم کې وګورئ، دا هغه بوتان دي چې کوم به مشرکینو جوړول. او یو صورت دی، صورت دا دی چې په دیوال یا په کاغذ باندې ته انساني شکل جوړ. نو حدیث مبارک کې لفظ د تمثال نه دی، د صورت دی. بعضې خلک وایي چې تصویر جایز دی. نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کور ته فرښتې نه داخلي. دا یاد ساتئ چې ستا په کور کې فرښتې نه داخلېږي او شیطانان پکې جالې اچوي، نو دا کور به دې منحوس وي، دا به سپېري، په دې کې به برکت نی، مال دولت به ډېر وي، په دې کې به چین او سکون نی. تاسو به هم ډېر لیدلي، ما ته خو ډېر خلک راغلي دي، تعداد به شلګونو ته رسي، چې هغه راشي وایي دعا وکړه، جړه او فریاد، او دا راته وایي چې کور کې مې د څه کمی نشته، خو جنګ جګړې دي، مور او پلار مخپله کې نه لګي، د اولاد او د مور او پلار نه لګي، د ښځو د خاوندانو سره نه لګي، خاوندانو ښځو سره نه لګي. چین او سکون چې برباد دی، ولې؟ دا د ګناه او د معصیت وجه ده. او ګناه او معصیت چې د سړي نه کېږي نو دا یې زړه خراب شي، نو دا زړه دننه چې خراب شي نو ټول هر څه ماحول ټول خراب کړي. نو چې د فرښتې نه داخلېږي او دې نه مراد د رحمت فرښتې دي، نو په هغه کور کې به چین او سکون چرته. او چې شیاطین پکې جالې اچوي نو نحوست به پکې ولې نی، په هغې کې به جنګ او شور ولې نی، په هغې کې به بېچیني ولې نی. نو عرض مې دا کول، بعضې په دیوالونو باندې لګولي، بعضې په انګټیو لګولي. دا څوک دی؟ دا مې پلار دی مړ شوی، دا مې نیکه دی، دا مې پیر صاحب دی، دا مې قائد دی، لیډر دی، دا فلانکی دی، دا ډنګړی دی. نه د قائد د تصویر اجازت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، نه د پیر صاحب، نه د استاذ، نه د پلار، نه د مور، نه په اولاد کې د چا چې په ځوانۍ کې وفات شوی چې ته د هغه تصویر په انګټۍ او په دیوال باندې ولګي. هغه ځای کې چې مس کېږي دا تصویر د مخامخ او یو طرف ته بل طرف ته، نو دا مس د مکروه دی، دا مس د مکروه دی. او ډومبې دغه شی د شرک او بت پرستۍ کې شروع شوی. نوح علیہ السلام چې کله راتلو نو شرک او بت پرستی په ځمکه کې عام وه. د آدم علیہ السلام په زمانه کې نه وه، د شیس علیہ السلام په زمانه کې نه وه، رستو تر ناوخته پورې نه وه. او چې کله دا پیغمبران لاړل او په هغې پسې نیکان خلک لاړل، نو رست راتلونکي نسل چې راغله نو هغوی د دین نه ناخبره وو، نو د مشرانو تصویرونه به یې جوړ کړل، نو هغوی به یې یادول او هغوی ته به یې کتل او ژړل به چې دا ډېر ښه خلک ولاړل. لکه اوس نن سبا بعضې خلک بعضې کورونو کې یو نیک کس تیر شوی، یو ولی الله تیر شوی، یو عالم تیر شوی، یو شیخ الحدیث تیر شوی، بیا د هغه اولاد کې هغه د هغه په نقش قدم لاړ نشي، بیا د هغه کتابونه راخلي، د هغه کپړې راخلي، د هغه امسا راخلي، هغه ځان سره ایښي، په هغې باندې سود کوي. دې ځای نه بیا بت پرستي شروع شو. دا څیزونه جایز دي، تبرکات د مشرانو جایز دي، لیکن زه صرف عرض دا کوم چې د دین پویه دا انتهایی ضروري ده. چې پویه ورسره نی او جهالت رالو نو بیا کفر او بت پرستی شرک عام شي. نو ډومبې کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو ځل صحابه ته وی چې ما وکتل په جهنم کې الله جل جلاله په ژوند باندې
زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جنت او جهنم خولی وی ما په ژوند باندې وکتل امر ابن لوحی یا امر ابن لوحا دا یو مشرک کافر تیر شوی په مکه کې وی هغه ما ولیدو چې په جهنم کې روانو ګرځېدو او دا کلمې او لرې ترې نه راوتي دا بهر پراتو کلمې او لرې ترې نه راوتي ځکه چې مشرک به جهنم کې ډېر غټ شي الله مې دې وساتي نو وی دا لرې کلمې په منځ کې پراتو لکه ډېرې چې وي او د سره کنکشن د د خېټې نه بهر پراتو د هغې نه داسې تاوېدو لکه په ګاڼۍ باندې چې خر ګرځي د تیلي په ګاڼۍ یا نن سبا د ګڼو په ګاڼۍ باندې کولبه ګرځي داسې ترې تاوېدو او وی دا هغه سړی و چې وړومبی بت پرستي مکې ته او حجاز ته ده راوړې وه او دا یې د چرته نه راوړې وه دا یې د عراق نه راوړې وه او عراق کې د کوم ځای وه دا د نوح علیه السلام نه رستو بیا خلکو شروع کړي وه د هغه د زمانې نه مخکې وه نو عرض مې دا کولو چې دغه وخت کې د جاهلیت په زمانه کې پیغمبر وونه د بت پرستۍ چانه بیا دا شی عام شو نو خانه کعبه کې بت خانه کعبه کې دننه یو کوی و په هغې کوی کې به د خانه کعبې هدایا غورځول چا به سره زر راړل چا به سپین زر راړل چا به یو شی راړو چا به بل شی راړو خانه کعبې ته مې راوړی دی نو دا به په هغه کوی کې غورځول او هغې کوی د پاسه د هغې په غاړه باندې دا بت ودرولی او هوبل دا د قریشو غټ بت او په ده به نور کارونه هم کول د سره یې خوا کې چې کوم دی نو یو سړی کېنولی او منجور او هغه ته یې غشي ورکړي او پالونه به یې میستل او و غشي و د هغه په لاس کې او دې هوبل سره به ولاړو غشي میست دا بهر جماعت که نو 360 بوتانو ډول په خانه کعبه کې دننه او بهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کا نو مبارک په لاس کې کونټي وه عنزه او د هغې سم په سر کې لګېدلی او د اوسپنې نو هغه کونټي به یې داسې د بت ته نږدې کا او دا به وي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق رالو او باطل لاړو بوتان ختم شو نو چې څنګه به کونټي نږدې که نو بت به پرېوت چې څنګه به کونټي نږدې که نو بت به پرېوت او دنه صحابه واستول خانه کعبې ته به لاړ شي دنم صفایي وکړي نو قریشو د خانه کعبې په دې دیوالونو باندې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام تصویرونه جوړ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر وڅنډلو ابراهیم علیه السلام خو د بت پرستۍ نه څومره لرې و چرته یې نه وه کړي او یوازې په یو ځان باندې به خلک منې کول او دې ظالمانو د هغه تصویرونه هم جوړ کړي وی دا صفا کوي نو چې دنه یې صفا کړل د فتح مکې په موقع وی چې یا رسول الله خانه کعبه مه صفا که نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دننه ننوتو او چې ننوتو نو ننوتو سره ړومبی عمل پیغمبر علیه السلام څه کړی تاسو ته پته شته الله اکبر الله اکبر الله اکبر تکبیرات ویلی دي دې نه معلومیږي چې پاکي او صفایي په دوه قسمه ده یو صفایي هغه ده چې هغه ظاهري ده کپړه پاکه نو د هغې پاکي دا ده چې په اوبو یې پاکه کړي دیوال نه تصویر او بت ورانې نو پې باندې به لاس راکاږي او پې څه شی راکاږي اوس د هغې چې کوم اثرات دي د هغې هغه نحوست او د هغې هغه ګن چې په دې ماحول کې په دې هوا کې او فضا کې دی دا به په څه پاکې دا به د الله په یاد سره پاکې د الله ذکر سره ځکه چې دې سره شیطانان تختی دا په جمعه کې اذان وشي سحر اذان کېږي د ماسپښین اذان کېږي د مازدیګر اذان کېږي چې کومه پورې حدیث مبارک کې راځي د الله دا نوم شیطان اوري نو دې تختی حدیث مبارک کې دا هم راځي چې وله زورات دا شیطان تختی او ټیزونه اچوي ټیزونه هوا تیزي دومره په ده باندې روب راځي د الله نوم سره او چې نن سبا چې د الله نوم اخلي نو خلک در باندې اعتراض شو دا عجیبه ده حالانکه دا اذان به پرو نه کې چې په پټه باندې اذان کې نو اذان نه دی شوی الله اکبر الله اکبر دې سره اذان نه کېږي دا به په زوره کې خو چې کوم شی څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی هغسې کې ځان ته چې ذکر کې نو په زور او په پټه دواړه کولی شي د ذکر اثر دی چې دې سره ماحول پاک شي ته لاړ شه وګوره ته مسلمان یې هغه کور ته هم ننوځه چې په کوم کور کې مونځ نه کېږي د قرآن پاک تلاوت نه کېږي سبحان الله څوک نه وایي الحمدلله نه وایي بسم الله څوک نه وایي داسې کسان پکې وخت تېروي هغه کور ته هم لاړ شه
او هغه کور ته ملاړ شي چې په کوم کور کې موزونه کېږي د قرآن پاک تلاوت کېږي د الله ذکر او یاد کېږي د دواړو ته لاړ شه زه قسم خورم که ستا زړه ګندني صفایي نو قسم خورم چې به ته یقینا په دې دواړو کې فرق محسوسوې دې ماحول کې به فرق وي ولې د هغې د فضا چې کوم ځای کې الله یادېږي موس کېږي تلاوت کېږي د هغې فضا معطر ده پاکه ده صافه ده او چې کوم کور کې الله نه یادېږي نو د هغې فضا ټوله ګنده ده آلوده د شیاطین دي پکې نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاکه نو عبدالمطلب صاحب هغه ځوان سره زوی راوستو حارث زوی و هغه یې راوستو ویې راځه چې راغله نو قریش هم راغلي ورته ویې چې څه کې وی د اساف او نایله دا دوه بوتان ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي د دې دوه بوتانو واقعه عجیبه ده حضرت عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین فرمایي حدیث مبارک دی چې د جاهلیت په زمانه کې د جرهم قبیله یو سړی یو ښځې په خانه کعبه کې دننه بدکاري وکړه نو و د جاهلیت او د کفر او د شرک زمانه چې څنګه دا فعل وکړو نو دواړو نه کاڼي جوړ شول هغه انساني صورت کې هغه کاڼي بیا جهالت دومره زور و چې دا عمل یې وکړو ترې نه کاڼي جوړ شول نو چې کله لار ښودونکی نه یاد ساته او د دین د زده کړې دپاره چا څخه نه ځي نو شیطان دې خطا کولی شي نو شیطان داسې خطا کړل چې هغه یې راوستل نو دغه بوتان یو ځای کې ودرولو یو بل ځای کې ودرولو نو دلته به یې حلالۍ کولې او نظر و نیاز به یې دی ته زه به کولو د دې اساف او د نایلې ترمنځ چې کوم ځای نو هلته به وینه پرته وه هلته به خاښړه پراته ولې ځکه چې څاروی حلال کړي نو هغه نه دا ګندونه ځي نو عبدالمطلب صاحب ته چې په خوب کې چا خولی نو دا ځای ورته خولی وي د دې دواړو اساف او نایلې ترمنځ د ځای چې دی چې کوم ځای کې منحر دی څاروي حلالېږي دغه ځای و که نه دلته که به زمزم روځي نو کفار قریش ته تپوس کوي چې چېرته ځي وایي چې زمزم کنم وایي کوم ځای کې دی وایي دا ځای دی او دا نښه هم ورته په خوب کې ښودلی شوي وه چې دغه ځای که به کارغه ته ووینې سهر چې هغه به ټونګې وایي نو چې ویې کتل نو هغه نښه هم ورته الله پاک وښوله کارغه ټونګې وهلې نو په هغه ځای باندې شروع نو هغه ایثار کو قریش رالل نور خلق ورته یې وایي چې صاحب دا ته څه کوې ویې ولې وایي دا خو زمونږ د چې کوم دا سلي دي دوه اساف او نایله دوی ته نقصان رسي ځکه چې ته منځ کې ډوغل وکنې نو دا خو به راوغورځي وایي نه زه به یې کنم ما څوک نشي منې کولی مشر و زوی ته یې ووایي حارث ته چې وایي ته خیال کو ته ودرېږه او چې ما ته څوک نږدې کېږي ما ته یې مه پرېږده او خپله به یې کوداله یې واغېسته او ګنتی کنستلې کول او بیا به یې زوی ته ووایي حارث ته چې اوس خاوره وغورځه چې خاوره یې وکنسته څه منځ لاړل نو چې ویې کتل نو د اسماعیل علیه السلام د زمانې د کوی غاړه راووته نو د تکبیر وی د خوشحالۍ نه ډېر خوشحال شو الله اکبر وی هذا طی بیر اسماعیل دا د اسماعیل علیه السلام د کوی غاړه ده نور به انشاءالله بیا شي واخر دعوانا